أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله. نشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعې مبارکه ورځ ده او د سفر مبارکه میاشت ما ستاسو وړاندې د الله د محبت باره کې د قرآن مجید یو آیات جز مې ولوستو. عزیزانو، د انسان په بدن کې چې کومه حصه ده د هغې خپل کار دی. لاس نیول کوي، سترګې کتل کوي، غوږ اورېدل کوي، پوزه بویول کوي، دغرنګې هر یو اعضا د خپل کار کوي. زړه دا محبت کوي، د زړه کار محبت دی. ایو شاعر وی دل بحر محبت ہے محبت یہ کرے گا لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، دل کو چین نہیں آتا محبت کیے بغیر. لکه رزق کار دا محبت دی. اوس که دا محبت د الله سره وي نو دا خو ډېره ښایسته خبره ده او دا نور علی نور دی او د آخرت ذریعه هم ده. او که دا محبت د دنیا د خلکو سره وګرځېږي نو بیا چې کوم دی باعث د بېعزتۍ دی او باعث د جرم. نو زړه کار دا محبت دی. کله چې یو انسان چا سره محبت کوي د څلور وجې کېږي. څلورو د وجې نه یو سړی چا سره محبت کوي. اوله وجه دا ښایست وي. انسان د سړي د ښایست نه متاثره شي، انسان د بلډینګ د ښایست نه متاثره شي، د ګاډي د ښایست نه متاثره شي. نو اول د محبت کولو وجه دا ده چې انسان ته هغه شی ښایسته ولګېږي ځکه ورسره محبت کوي. نو چې انسان ښایسته دی هغه سره ته محبت کوي نو دا چا چې ښایست پیدا کړی دی، چا چې د انسان ته ښایست ورکړی دی، چا چې د ګاډي ته ښایست ورکړی دی، چا چې د بلډینګ ته ښایست ورکړی دی، دا ذات به څومره ښایسته ذات. نو که چېرته د ښایست د وجې نه محبت کېږي پکار دی الله سره وشي. ولې د الله ښایست ذاتي ښایست دی، د انسان ښایست دا عارضي ښایست دی. د الله ښایست خپل دی، انسان ته الله ورکړی د بل چا ښایست دی. وایي چې کله جنتیان ټول جنت ته لاړ شي الله پاک به وایي جنتیانو ته ووایي تاسو ته خو څه پکار نه دي. هغوی به حیران شي چې موږ ته نور څه پکار دي، موږ ته خو الله هر څه راکړي دي. نو علماو ته به لاړ شي ورته به وایي الله موږ ته داسې خبره کړې ده، هغه به ورته د الله دیدار وغواړئ. دوی به الله ته ووایي چې یا الله موږ ستا دیدار غواړو. جنات عدن ورته وایي د هغه سره یو نیر دی، دا ټول خلک به هلته راوغواړي. الله پاک به د خپل د دیدار تیاریانې کوي، دا ټول خلک به ناست دي، د دوی مېلمستیا به وشي، هر څه به پوره شي. روایاتو کې راځي چې یو جوړه به دوی اچولي جنتیانو 70,000 رنګونو والا، په 70,000 قسمه پلیټونو کې به دوی اکرام وشي. ولې د الله دیدار ته ناست دي. وایي بیا به الله پاک دوی ته د خپل دیدار وښیي. 9 لکه کاله به په یو نظر باندې دوی الله ته ګوري. دومره ښایسته ځان. نو اوله وجه د محبت کولو دا ښایست دی، ټولو نه ښایسته
کله انسان چا سره محبت کوي هغه د مال د وجې نه کوي که خیال دې کړي مالداره سړی راشي سړی ورسره هسې خپل تعارف کوي چې زه پلانکې سړی یم ولې دا سړی مالدار وي د مالدارۍ د وجې نه انسان خلکو سره بیا محبت کوي مالداره سړی وګوري بیا دې لاره ورکه کوي بیا وایي چې په کومې طریقې سره ځان په ده باندې زه وپېژنم نو که د مالدارۍ د وجې نه محبت کېږي ټولو نه مالداره ذات د ټولې دنیا خزانې الله فرمایي ولله خزائن السماوات والارض د ټولې دنیا خزانې د اسمانونو او د ځمکو د ټولو خزانې د الله سره روایاتو کې راځي جنت کې جنتي ته به چې کله محل حواله کېږي یو کاڼی به د سرو زرو وي یو به د سپینو زرو او داسې محل به وي چې هغه به د سور یاقوتو نه جوړ وي مکمل به سور یاقوت وي داسې محل به وي چې د یو یاقوتو نه به جوړي لکه دومره لوی محل به وي هغه د یو یاقوتو نه جوړي نو که چېرته د مالدارۍ د وجې نه محبت کېږي ټولو نه مالداره ذات الله نه پکار د محبت چا سره وشي الله سره محبت وشي درېیمه وجه چې انسان چا سره محبت کوي د صفاتو د وجې نه کوي هغه انسان کې خاصه صفت دي انسان هغه سره محبت کوي لکه دا کرکټران چې څوک پکې چکه بکه ووهي سبا چې ګوري د هلکانو به د هغې په شان د شټه مچوي داسې ده او که نه ده یا بل سړی داسې وګوري لکه سیاستدان وګوري بل څوک وګوري د هغې صفات وګوري بیا د هغې په رنګې نخرې پېښېږي نو د صفاتو د وجې نه انسان چا سره محبت کوي نو ټولو نه لوی صفات خو د الله پاک دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم لا احصي ثناء عليك یا الله زستا ثنا نشم بیانولی انت کما اثنیت علی نفسك ستا تعریفونه ستا صفات هغه دي چې کوم تا خپله په قرآن کې بیان کړي لکه نبی علیہ السلام وایي چې زه یا الله ستا صفات نشم بیانولی دومره صفات والا ذات دی الله پاک ایو شاعر وایي جس کے ناموں کے نہیں ہو انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے دا اللہ پاک د نومونو انتها نشته هر سره به د الله پاک د نوم نه به ابتدا کېږي نو که چېرته د صفت د وجې نه انسان چا سره محبت کوي ټولو نه لوی صفت والا ذات دا الله پاک او څلورمه وجه د احسان د وجې نه سخاوت د وجې نه یو سړی چا سره محبت کوي لکه یو سړی ډېر سخي دا هغه سره محبت کوي یو سړی خلکو سره ډېر احسانات کوي دا ویا دا ډېر محسن سړی دی احسان کوونکی سړی دی دا راولګي د سره محبت کوي هغه علما وایي الانسان عبد الاحسان انسان دا د احسان بنده دی چې احسان دې ورسره وکړو دا بیا تا سره محبت کوي نو ټولو نه لوی احسانات خو د الله پاک زموږ سره دی وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها که د الله پاک احسانات په شمارلو باندې شروع شي د هغې احاطه او شمار نشي کولی عزیزانو عرض مې دا کولو د محبت کولو څلور وجې دي یو وجه چې کوم دی ښایست دی ټولو نه ښایسته ذات الله دی دا دنیا ته ښایست چې ورکړی الله ورکړی دویم مالداري ده ټولو نه مالداره ذات الله پاک دی دریم صفت د وجې نه انسان چا سره محبت کوي لوی صفات د الله پاک دي څلورم د احسان د وجې نه ټولو نه لوی احسانمند زمونږه موږ د الله پاک ټولو نه لوی احسانمند یو الله پاک موږ سره د ټولې دنیا نه ډېر احسانات کوي چې کله ستا د الله سره محبت جوړ شي او ته د الله سره محبت وکړي نو بیا به تا ته د دین هر یو کار اسان شي د دین سخت نه سخت حکم به تا ته اسان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله سره څومره مینه وه یو وارې حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي نبی علیہ السلام ما سره جفت پروت او زما دا مخې د خپل مخ ته نږدې کړی او من یو بل ته مکمل نږدې پراته وو وایي په دې کې زما ورور دی عبدالله ابن عمر صاحب هغه وایي بعد په برنډه کې تهجد لمونځ کوو نو هغې کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون دا آیات ویلي دا د کافرانو باره کې راغلی چې کافران به الله پاک به د قیامت په ورځ په پرده کې کافرانو ته به الله نه ښکاري دا آیات چې کله عبدالله ابن عمر صاحب وویلې حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شي حفصه صاحب وایي چې ما نبي علیه السلام ته وفرمایل چې یا رسول الله څه درد دی در باندې چې ستا اوښکې بهیږي نبي علیه السلام فرمایي چې نه وایي ما بیا تپوس وکړو چې یا رسول الله جهنم یره درکې راغله چې دا اوښکې دې بهیږي نبي علیه السلام فرمایي چې نه بیا ورته ما عرض وکړو چې یا رسول الله د جنت خواهش مې پیدا شو
د جنت شوق دې پیدا شو چې په جړا شي. ما ورته ویل چې نه، وایي ما د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د دې جړا وجه څه ده؟ وایي زما په زړه کې د الله د دیدار شوق پیدا شو. انا مشتاق للقاء ربي، زما په زړه کې د الله د ملاقات شوق پیدا شوی چې د الله سره ملاقات وکړم، د الله دیدار. یو بل صحابي د سالم نامه دا د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه دا غلام دی، سالم نامه ده. د دې باره کې راځي وایي نبي علیه السلام یو ورځ ورته مخامخ وایي د سالم د سینې نه واله تر مرۍ پورې مکمل د الله د محبت نه ډک دی. غلام وایي د سینې نه واله تر مرۍ پورې مکمل د الله د محبت نه ډک دی. عمر صاحب په زمانه کې عمر صاحب به دا خبره کوله، وایي که چېرته زما زړه وایي دا غواړي چې زما نه پس د خلیفه دا سالم شي، ولې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي چې د سینې نه واله تر مرۍ پورې د الله د محبت نه دا سالم ډک دی.